بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. دوستان عزیز سامعین کرام، زه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. لکه څنګه گذشته درسونو کې ما ذکر وکړو چې پیغمبر اسلام د ارشاد فرمایي چې که چیرې کوم انسان د خپل زمانې امام معرفت حاصل نه کړلو نو هغه د دنیا نه داسې ولاړلو لکه جاهلیت مرګ باندې لاړ شي. دوستان عزیز، نن یوه د خوشحالی او د خوشخبری خبره تاسو په خدمت کې زه عرض کوم چې که چیرې یو انسان څه قسم ته مشکل راشي، انسان باندې څه قسم ته تکلیف راشي، زه به د الفاظ بدل کوم. څه که اسلام باندې څه قسم ته تکلیف راشي، که اسلام باندې څه قسم ته مشکل راشي، ما ته پکار دی چې ما ته د پردي درندیو ته د پردي دروازې ماټه کوم. ما ته خپل زمانه امام موجود دی، ما ته پکار دی خپل زمانه امام ته هغه مشکل مخکې کوم چې هغه د زمانه امام به ما ته مشکل حل کړي. همدې شان سره ملویږي ډېرو حدیثونو کې، مخکې ډېرو روایتونو کې، کتابونو کې دا خبره ملویږي، ثابت هم شوی دی چې که انسان باندې تکلیف راغلی دی، امام زمان ته آواز کړی دی، هغه پر امام زمان ورته حل کړی دی. اور کچر اسلام باندې تکلیف راغلی دی، امام زمان ته آواز کړی دی، نو امام زمان ورته هغه مشکل حل کړی دی. دی وجه نه کتاب نامه دی جوهر البیان کې دغه کیسه ذکر کی چې د بحرین والا کوم ولی و، هغه نصرانی و، او د کوم وزیر خارجه چې کوم وزیر چې کوم دا خارجي و. غیڅ ورځونه یو ورځ دی وزیر دی بادشاہ تا ولی تا څه دانې انار پیش کړو، نو هغو انارو باندې د دې خارجي کوم مشرانو د هغو نامې لیکلې وې. کله چې دغه نامې لیکلې وې، هغه وزیر خپل بادشاہ ته ویلو چې دغه نامې وکسه د مو اسلام په حقو دی او د امامیه کوم اسلام دی، د شیعو کوم اسلام دی، د شیعو کوم عقیده دی، د هغو کوم دین دی، دا په نه حق دی. ویلې چې موږ دین ځکه په حقو دی چې د مو مشرانو نامې چې کومې دي هغه وګوره پروردګار عالم انارو باندې لیکلي. دی وجې نه وزیر کله د تفتیش دغه کار وکړلو، نو بادشاه وزیر ته ویلو چې ټول امامیه راجمع کړو، څومره عالمان دي، هغو ته دي چې که چېرې دغه خبره د ثابته نه کړه، تاسو یو دلیل دی په خلاف را نوړلو، نو تاسو د کومه امامیه فرقه دی بس دینه بیا لسونه ووینځو، بیا تاسو ما یو څه مو شیعه یو، بیا تاسو ما یو څه مو مسلمانان یو، د خارجي والا د خارجیانو دین په حق وی تاسو دین بیا نشته دی. یې چې هغه کوم عالمانو هغه راغللو، یوه مشوره سلا وکړله چې موږ به څوم خپل زمانې امام ته به دغه مشکل مخته کړو، موږ ته خو د دې جواب نه رسي. یې چې یو څه ځنګل ته زمانې امام سره د مناجات کی، خو زمانې امام جواب ویر نه کړلو. کله چې هغه آخري عالم لاړلو مناجات یې وکړلو، خو هغه په باوجود امام ورته رانغللو، واپس یې کې کله ځنګل نه راوځي، مخته یو نوراني چهره والا کس راغللو، پلانیه چېرته روان یې؟ هغه د ورته زمانې امام تلاش کې روان یم. هغه د ورته تا زمانې امام زه یم پلانیه، څه مشکل دی راته ووایه. هغه د ورته یا امام چې کله ته زمانې امام یې نو د ما مشکل نه بیا ته خبر یې. زمانې امام د ورته د وزیر کور کې پلانیه ارمریه کې د خاورو والا سانچې یخي دي، هغو سانچو کې هغه پیله نه هغه سانچې جوړې کړي دي، کله چې انار وړوکې وي هغه ور بیا چړاو کی، کله چې کاټه شي نو هغه نمې ور باندې درد شي. خو امام زمان ورته یوه ګیله وکړه، او پلانیه
تاسو هغه بادشاه نه د یوې شپې مهلت غوښتی و که چیرې تاسو همغه دربار کې ما ته همغه ټیم غږ کړی زه امام زمان به هغه ټیم د هغه دربار ته حاضر شوم. بس دوستان عزیز ما ته پکار دي څه ما ته څه قسم ته مشکل وي دین باندې مشکل راشي ما ته زندگی کې مشکل راشي پکار یې پردي دروازې ونه ټکو پردي دار ته لاړ نه شو خپل امام زمان ته आवाज وکړو. بس دوستان عزیز پروردگار عالم د متعدی خبرو باندې عمل کوونی توفیق عنایت کی. وصلی الله علی محمد و آل محمد.